دا سلور امامان، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دا ټول زمونږ امامان دي. امام بخاری دا امام دی، یوازې په امت کې ورسیب سلور امامان نه دي، ډیر شي امامان دي. امام سفیان الثوری رحمه الله، امام عبد الله ابن المبارک، امام اسحاق ابن راهويه، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجه. دنیا دی دنیا. او دا خبره کول چې په امت کې صرف سلور امامان دي، دا په امت باندې بدګماني ده چې په دومره غټ امت کې صرف څو امامان دي، سلور. دا غلطه خبره ده. په دې دومره غټ امت کې سره پاسه 1400 کاله تیر شو، صرف سلور امامان پیدا شي. خو دغه امامانو له الله شهرت ورکړی، مشرتیه ولا ورکړی وه، خو دې دا مطلب نه دی چې د هغوی نه علاوه نور امامان نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ مشر امام، په دې څلور امامانو کې مشر دی. هغه دا تعلیم موږ له راکړی دی. یو کس ته تپوس وکړو امام صاحب چې ستا خبره د قرآن خلاف راشي څه به کوو؟ غصه شو، دا مخ یې سور شو. وایي دا تپوس د کولو دی؟ زما دا خبره به دیوال له راواچي خو به قرآن به عمل کوي. بل کس ورته وي، کس ورته وي امام صاحب که د حدیثو خلاف غصه شو، په حدیثو به عمل کوي. و امام صاحب که د صحابه کرامو د خبرې خلافي، و د صحابه کرامو په خبره به عمل کوي. وی که د تابعینو او بیا د هغوی نه بعد چې کوم خلک دي که د هغوی د خبرې خلافي، نو بیا به دلایلو ته ګورې، ځکه چې بیا زموږ خبرې څه دي؟ یو شان دي. چې کله یو شان شي نو بیا به ته ګورې چې دلیل د چا سره دی. دا د امام صاحب هغه تربیت دی چې موږ له راکړی. او دا خلک موږ ته وایي تاسو امام صاحب نه منئ. امام صاحب منل خو دا دي چې کوم تربیت هغه تاله درکړی ته په هغې روان شي. او که اوس د امام صاحب وی الله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، نو دې خلکو به هغه ته موهبي ویلی، دوی دا موهبي دی، دیم دا خبرې نه مني، او دیم په مخه وایي چې قرآن او حدیث. امام مالک رحمه الله وی هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې درس کو، وی د هر چا د خبرې نه به چا اخیستی کېږي، څه به پرېښودی کېږي، سوای د دې قبر والا نه وي، د هر خبره به منئ. دې کې اشاره دې ته وکړه چې ګوره زما هم به ټولې خبرې نه منئ، کومه خبره کې زما سره دلیل نه هغه به پرېږدئ. امام شافعي رحمه الله یو پیر یو حدیث وی، شاګرد ورته امام صاحب دا حدیث صحیح دی او صحیح دی؟ وی ستا په مذهب کې شته، ته یې منې؟ وی د هغه مخ تک سور شو، د غصې نه ودرېد. وی ارأیت فی وسط زنارا، تا ته زه نصرانی ښکارم که څنګه؟ تا ته زه عیسایي ښکارم؟ یهودی درته ښکارم؟ د ګیرجي نه دې چېرته لیدلی یم چې راوتی یم چې د رسول صلی صحیح حدیث راشي، ته زما نه تپوسونه کوې چې ته یې منې که نه منې؟ چې د رسول صلی حدیث راغی دا تپوس پکې به کوم ځای کې پاتې شو چې ته یې منې او که نه منې؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله به وی زما تقلید مه کوئ، د امام مالک تقلید مه کوئ، د امام اوزاعي تقلید مه کوئ، ولکن خذوا العلم، خو علم واخلئ د هغه ځای نه چې دې امامانو ته اخیستی دی. هغه کوم ځای دی؟ قرآن او حدیث. نو دا د امامانو تربیت ته چې موږ له راکړی. نن سبا چې ډېرو خلکو ته ووایي چې دا مسله قرآن حدیث کې دي، خاصه موږ دغه پلار نیکه جو نه پوهېږو. لکه څنګه چې دې ځکه الله د مشرکانو خبره کوي چې موږ به د پلار نیکه په لار روان یو. نو ته ورته او نه پوهېدو په دې مسله کې ستا پلار هغه خطا و، هغه دومره غټ سړی خطا شو. خطا شو نشي چلو شو، خطا په انسان نه راځي، په علماو خطا راځي، په غټ غټ انسانانو خطا راځي، نه که بدر هلسې چلو شو. نو قرآن او حدیث تابعداري کوئ، او د چا خبره چې د قرآن او حدیث سره برابر هغه منئ، د چا خبره چې برابر. دې ته مه ګورئ چې دا سړی څوک دی، خو دې ته ګورئ دا خبره چې کوي چې دې کې دلیل شته او که نه. ندور مع الحق حيث دار وندور مع الدليل حيث دار. زمونږ منهج دا دی غوږو ته کولو کوي، موږ ګورئ د دلیل سره تاویږو چې کوم طرف ته هم تاو شو، په یو ځای کې ودرېږو نه، ځکه چې یو سړی دې مضبوط راونی د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه، نو بیا به تا هلته ودرېږي، کیدای شي حق د نه په بل طرف تاو شي، ته به هلته پاتې شوی. خو موږ ګورئ په حق پسې تاویږو چې کوم ځای ته هم حق لاړ، که پاکستانی بیانوي او که افغاني بیانوي او که سعودي بیانوي او که مصري بیانوي او که سوداني بیانوي، او که ښځې بیانوي او که سړی بیانوي، که ماشومې بیانوي او که بوډۍ بیانوي، خو چې خبرې سره دلیل وي موږ له خبره منو.
دا څومره ښکلی منهج دی. دا منهج خو زموږ د ټولو دی الحمدلله. دی که نه دی؟ دا خو ټولو منهج دی چې قرآن او حدیث به منو په فهم د سلف صالحینو. زموږ د دین مشران چې څنګه پوه شوي دي په قرآن او حدیث هغه شان به پوهېږو. د هغوی نه به مخکې هم نه ځو. دا هم ډېره اهمه خبره. بعضو کسانو ځان ته په کور کې چې د قرآن او حدیث یښودي او چې دی پې څنګه پوهېږي فتوې ورکوي. نه، ته به ګوري چې دا حدیث خو صحابه کرامو هم اورېدلی خو هغوی په دې څنګه پوه کړی ځان. هغوی د دې حدیث نه څه فایدې راغستې وي، هغوی د دې آیت څه تفسیر کړی و، نو بیا به پرې عمل کوې. بس خلک د ځان نه بچ چې قرآن او حدیث سره پراته د ځان نه مجتهد جوړ کړي، مجتهد الدهر او فقیه العصر. د چا پلار به ورسره بیا خبرې وکړي. نو دې ته به پکې ګوري چې د دین مشران څه وایي، صحابه کرام څه وایي، امامان په دې مسله څنګه پوه شوي دي، تابعین پې څنګه پوه شوي دي. نو د دې ټولو علماو قدر او احترام په موږ باندې واجب دی. خو موږ ته هم دې علماو دا تربیت ښوولی دی، د قرآن او حدیث په رڼا کې راته ښوولی دی چې کوم ځای کې زموږ خبره د قرآن او حدیث خلاف و نو هغه به پرېږدئ. تاسو ټول د دې خبرې ما ته پته لري چې د الله د رضا لپاره ما سره محبت کوئ او الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو قدر او احترام وکړي او الله دې ستاسو سره محبت وکړي. خو محبت دا نه دی چې زه په ګډوډو سر شم تاسو هغه ګډوډې منئ. زه کمزوري خبرې کوم تاسو منئ، زه د قرآن او حدیث خلاف لیکم تاسو یې منئ. محبت دا دی چې کوم ځای کې زما خبره کمزوري د قرآن او حدیث خلاف وي نو هلته هغه خبره پرېږدئ او زما پکې م اصلاح وکړئ چې ته دې خبره کې خطا یې په ښه طریقې سره، په ادب او په احترام سره. دا دې خلکو په موږ باندې هسې بهتان لګولی چې دوی د علماو بې ادبي کوي. الحمدلله زما د دعوت په دې باب کې چې د پاسه 8 کاله وشو او په موږ باندې څوک دا نشي ثابتولی چې د اوسه پورې موږ چاته کنځلې کړي. امامان خو غټ امامان دي، دا اوسني چې کوم دي چې د مولا ګوټې غونته کوي او کنځلې منځلې ډېرې کوي، موږ هغه ته هم کنځلې نه کوو. مولا ګوټې او د عام خلک هم په موږ پسې ډېرې بدې ردوي. موږ چې دوی ته الحمدلله کنځلې نه دي کړي نو موږ به د دین اغستنو ته او د دین اغستورو ته کنځلې کوو. څوک دې ثابت کوو چې چا ثابته کړه نو چې څه قسمه جرمانه او سزا ماله راکوي نو تاسو ټول پې ګواه شئ چې زه ورته تیار یم. خو په ما به یې ثابتوي چې او تا په پلاني درس کې به پلاني امام صاحب پسې کنځلې کړي دي او پلانی امام دې دغه بې ادبي دي کړې ده او دا دې کړې ده. الحمدلله دغه زموږ ټول مشران دي. الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط ساتي او د دې مشرانو سره دې الله